الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة مکی صورت تیرا ترتیب کی وڑمبے او نزول کی پنزم نمبر صورت تے زمون مقصد با د قرآن د ترجمه هغه دای چې دا قرآن مونږه زده کو په خپل مورنۍ ژبه کې او بیا د دین هدایت والو په دې باندې عمل وکړو ځکه چې زمونږه معاشره کې قرآن صرف په ناظریه سره ویل کېږي د دین هدایت نه اخلي او کم خلق چې ترجمه کوي نو هغه صرف خپل علم کې اضافه کوي د دې کتاب نه نصیحت نه اخلي ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې کله د قرآن ترجمه کیږي چې دا غي په معنی موږ ځان پوهو او ورسره بیا باغې باندې عملون کو چې کم الله د کم کارون نه منع کړل دا غې نه منع شو د کم کارون چې الله حکم کړل دا غې باغې باندې عمل کو بسم الله الرحمن الرحیم امداد غواړي پنوم د الله سره الرحمن چې عام مهربانو ولده الرحیم خاص رحم کون کې ده بسم الله کی بعد دیتا باعث سببیہ ہوئی او اسم نم تو ہوئی اللہ دا اللہ ذاتی نم دے مقصد دا دے بعض خلق ترجمہ کئی شروع کون پنم دا اللہ سرم دام سیدہ بدی کے سبدیت نشتہ دے لیکن چونکہ بعد سبب دا پارا دے نو کل چی منگ دا یو کار شروع کو آگے کی منگا بسم اللہ ہوئی نو مقصد دا جی دا آگے کار کی منگ دا اللہ نہ مدد غاڑو بسم الله په امداد د الله په امداد تنم د الله سره دا سیا مانو گئی یادا مانو گئی بسم الله امداد واړی پنم د الله سره الرحمن چې خاوند عام مهربانو دے یا عام رحم کون کې دے الرحیم خاص رحم کون کې دے ځکه چې رحمان او رحیم دا دواړه د رحمت ندی بس دواړو کې مبالغه هم دا مقصد صرف دا غي د عادت د دوه یوزه یعنی د الله صفات نمونه دي او دواړه یوزه راوړي نو صرف پدې کې مقصد دا دی چې یو کې عمومیت ته اول کې خصوصیت ده الحمد تمام صفاتنا تمام ثناګانی د اولوہیت حمد لکېږي ثنا تا او تعریف تا حمد تا دا الله تعریفونه د الله صفاتونه د سشي د اولوہیت د اولوہیت چې کوم صفاتونه ثناګانی دي تعریفونه دي لله خاص د پار د الله د رب العالمین چې پالون کې د عالمینو ده عالمینو کې تمام جهان تمام عالم تمام مخلوقات شامل دي د ټولو پیدا کون کې او د ټولو تنظیم د ژوند کون کې د ټولو حاجتونه پوره کون کې یو الله دی دیتا ویل کېږي دعوت توحید او رد شرک کوم یعنی قرآن چې کله شروع کیږي نو د شروع نه ابتدا د دې خبرې نه کیږي چې الله یو دی دا څوک شریک نشته دی الرحمن عام مهربانو ولده الرحیم خاص رحم کون کې دی مالک واقدار دی اختیارمند دی یوم الدین د روزي د سزا او د جزا یعنی دنیا ما هغه پیدا کړل او آخرت کې به اختیار دا واپس هغه سره یې ایاکا خاص تا نعبد و عبادت کومونگا یو معنی دادا او دویم معنی دادا چکلا د ټول کائنات خالق او مالک یو الله دی او د اولوہیت صفاتونه داغه د پاره دي نو بیا داغه سره مونږ دا وعده کوو ایاکا خاص دا نعبدو غلام قومونگا اللہ و ایاکا خاص دا تانا نستعین مدد غاڑو مونگا مدد غاڑو او غاڑو با
غلامانو مستایو او مدد بمستان غواړو چې زموږ سہاجات هغه بستان غواړو د بل چا در ته بنزو اهدنا الصراط المستقیم الله خیمون لار نیغا د اهدنا نور مانیشته ده و چلے مونږه ورسه مونږه او خیمون تا د الله نه مونږ دعا کوو اهدنا اے الله او خیمون تا الصراط لار المستقیم نیغا صراط الذین لارا د هغه کسانو انعمت چې نعمتونه کړې دي تعالیهم باغوي باندې چې په کوم خلکو ستاسو نعمتونه احسانات شوي دي د هغه خلکو په لار باندې الله مونږ روان کې مونږه و چلے مونږه هغه لار مونږ ته موخه غیر المغضوب ند غضب کړي شوی علیهم باغوي باندې ولضالین او ندی هغه گمراهان یعنی دا قسم خلق چې باغوي ستا انعامات شوي دي په صراط مستقیم باندې هغوی ژوند تیر کړی دی او چې کله په صراط مستقیم هغوی ژوند تیر کو نو ستا د غضب نه هغوی بچ شو او د هر قسمه ګمراهۍ نه هغوی بچ شول نو ای الله په دغه لاره باندې مونږ هم روان کې دا مونږ دعا وکړه او چې کله مونږ دعا وکړه دا هغه خو داسې ذات دی چې فوراً دعا اوري او قبلوي نو الله رب العزت داغه دعا قبولتیا چې کوي داغه په قبولتیا طریقې دا چې الله کتاب راولې کو نو سورہ بقرہ شروع کی سورۃ الفاتحه جو دا مکی سورۃ او سورۃ البقرہ دا مدنی سورۃ ده ځکه چې دلته د دریو ډلو ذکر شوی یو مغضوب علیہم دویم ولضالین او داغه نمخ کې انعام علیہم ډلی اصل کې درې دي ناغه درېوان چې دیوس په دې صورت کې سورته بقره کې په تفصیل کوي زګه چې موږ د الله نه دعا وکړو چې په صراط مستقیم موږ روان کې نو وس الله صراط مستقیم موږ تخی او کوم خلکو باندې چې الله مهرباني کړلا دا غوي صفات بیانې او په کوم خلکو چې د الله غضب شوه دي لکه يهود دا غوي هغه صفاتم بیانې او کوم خلک چې گمراه شوي سره د پوهینا لکه منافقین نو دا هغوی صفاتم بیانې الف لام میم الله په دې پمانه د حروف او حروف مقطعات و دقه نه ده یعنی هغه حروف چې هغه ځان لدی جدا جدا دي الف لام میم دا درې حروف دي د دې پمانه صرف الله کویږي بل چاته پته نشته ده او بده کې عاجزی د مخلوق ته چې کله یو شی الله چاته علم نه دی ورکړي نو الله رب العزت نه سوا بل څوک داسې نشته دی چې دا هغه سره دغه علم وي د اسمان ملائکم په هیڅ نه پوهیږي په هغه څه پوهیږي چې کوم الله ورته خوري دي ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی ذالک دې ته اسم اشاره بعید وایي لري یو شی د هغې دپاره اشاره کوي لیکن کتاب خو نږدې دی نو د دې مقصد دا بیانوي چې دې کې اشاره ده د دې کتاب لوی شان تا چې دا کتاب چې دی دا لوی شان والا کتاب دی ذالک الکتاب دا کتاب ډېر د لوی شان کتاب دی لا ریب نشته دی ستردد سید استراب یو د شک او یو د ریب دواړو کې فرق دی ښا دواړو کې فرق دا دی چې ریب ویل کېږي تردد تا چې یو شی په یو معامله کې سړی په وهم کې یعنی یقین نه دا غچره دا بس څنګه ای صحیح به غلط به سوخ بس چې دی هغه باغې باندې هغه پوه شو خبره یقین ته پریوزي او سوخ ته پوری هغه په یقین باندې یقین ته هغه خبره نه پریوزي دې ته وایي ریب او شک دې ته وایي چې دوه شی زونه او داغه په میز کې هغه فرق نشي کولای ناغه په شک کې پریوزي چې را داده کدا ده ناغه ته ویل کېږي شک نو ریب او تزکه قران وی لا ریب چې دا داسې کتاب دی چې دې کې وهم نشته دی تردد نشته دی استراب نشته دی چې دا کتاب تکله وګوره نو ستا ټول تردد او ستا ټول وهم چې هغه ختم شي په یقین کې به بدل شي ذالک الکتاب دا کتاب لوی شان والا دی لا ریب نشته دی استراب ستردد فيه بده کې هدن لار خودن کې دی للمتقین متقیان ہوتا
تقوا وای ځان بچ کولو ته، یعنی هغه خلک چې د دې په احکاماتو عمل کوي او د دې د نواهیو نه ځان بچ کوي، نو داسې خلکو ته دا کتاب لاره ښیي. نو شروع کې موږ ته دا وایي هر سړی وایي په خپل مانځه کې اهدنا الصراط المستقیم، ای الله موږ ته سمه لاره وښیي. لیکن 1400 کاله شوي دی دا قرآن نازل شوی دی، څوک د هدایت نه اخلي، بس آسی په مانځه کې اړوندې وایي اهدنا الصراط المستقیم. هدن لاره ښودونکی دی للمتقین متقیانو ته، الذین متقیان هغه خلق دی یؤمنون الف میم نون دا الامن نه دی. الامن ویل کېږي په یو شیز کې د انسان اطمینان ته چې دی مطمئن شي. نو ګوره لاولي وی لارې بفي په دې کتاب کې ریب نشته دی، تردد نشته دی. نو چې اوس د مؤمنانو صفات بیانوي، نو په هغه صفاتو کې الله فرمایي الذین دا کسان دي یؤمنون چې دوی مطمئن کیږي چې دا کتاب کوم شی بیانوي باغې باندې دوی مطمئن شي، دوی اعتماد کوي، یقین کوي، باور کوي. الذین هغه کسان یؤمنون چې مطمئن کیږي، یؤمنون چې اعتماد کوي، یقین کوي، بالغیب بغیب سره چې دا قرآن څه بیان کی، نو مؤمن چې دا هغه باغې باندې یقین وکړي. یاره دا سینه چې زما په سمجھ کې ناراضي نه، په دې بزان پوه کې دا رب العالمین کتاب دی. لیکن چې تر کومه پورې پوه نه نو دا وایي چې ما په دې ایمان راوړل دا رښتینی کتاب دی، زما د علم کمی دی. او بعض شیزونه به داسې چې د هغې تعلق به د غیب سره لکه الله موږ نه لیدلی او ته به ایمان راوړې د هغه قدرت ته به ګورې. جنت جهنم تا نه دی لیدلی خو په ایمان به راوړې ځکه چې د کتاب بیان کو. ملائک تا نه دي لیدلي، پیریان تا نه دي لیدلي، لیکن منې به ځکه چې د کتاب بیان کړلی. د مرګ نه وروسته عذاب دی هغه تا ته نه ښکاري، لیکن ته به یې منې ځکه چې د کتاب بیان کړی دی. الذین دا کسان دي یؤمنون چې یقین کوي بالغیب په غیب سره، په نالیدلو سره، یعنی په هغه څه چې هغه د دوی نه پټ دی. غیب وایي هغه څه چې هغه سړي نه پټي. ویقیمون الصلاة او قایموي دي صلات مونځ. مونځ ته موږ پښتو کې وایو، عربی لفظ اصل کې دی صلات او د ډېره جوړه معنی لري. صرف دا نه چې تخ کتبره شو بس لاړ شه، ځکه ویقیمون الصلاة وایي چې صلات قایم کا، مونځ کوا، صرف داسې نه چې بس ودې کو روان شي، دا قایم کا. والا صلاتهم دائمون دی په خپل مونځ باندې دوام کوي، دوام دا نه چې د دې جماعت نه بار ته ووته او بیا چې دی هغه مونځ دیار دی چې په مانځه کې دې سوادي کړلې. ان الصلاة کانت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا صلات چې دی دا بتا د هر فحشا نه، د هر ګناه نه، د هر منکر نه منع کوي. کچری دا نه نو بیا ستا صلات نه دی، بس اصلاړ خطه بر شو بیا وته ته. نو ځکه قرآن وایي ويقيمون الصلاة قائمي دي صلاة ومما دا غسنا رزقناهم چې ورکړي دي ما دي ته ينفقون خرج کوي، چې الله ورته ویلي دي نو دی خرج کوي. ځکه چې بغیر د خرج کولو نه معاشره جوړیږي او نه د دین کار کیږي. والذین دا هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان راوړي، یقین کوي بما پاغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیکا تا تا اے محمد علیہ السلام. ورته دا کتاب رو مونږه زمونږه تربیت کوي، ښه ټریننګ مو زمونږه کوي چې تا ایمان راوړلې صراط مستقیم غواړې نو مؤمن ځان نه جوړ کا. په مؤمن د مؤمن چې کوم صفات ته هغه ځان کې پیدا کا. په غیب باندې به ایمان راوړې، صلات پابندي وکړې، چې کوم شی الله درکړلې هغه به الله په لار کې خرچ کړي. او بیا الله فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک. او دا خلق دې چې اعتماد کوي، اطمینان ساتي بما په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیک پیغمبر تا ته. په دې کتاب باندې دوی یقین ساتي، ښه په دې مطمئن کیږي چې د دې کتاب خبره راشي کنه لارې بفي، بیا تردد نه ښه چې یاره دا فلانه کتاب دا فلانی سړي دا خبره کړل. نه 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 نه، ځکه چې د ریب معنی دا ده چې ستا تردد ختم شي او تا اطمینان چې د هغه حاصل شي. وما او باغ کتابونو باندې دوی یقین کوي، اعتماد کوي انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کای پیغمبرستان مخکې. تورات دی، زبور دی، انجیل دی، نور صحیفې دي د الله طرف نه راغلي دي په انبیاء باندې. وبالآخرت او باخرت باندې یعنی په ورځ د آخرت باندې هم دی یوقنون یقین ساتي. دا مضبوط چې کوم بنیادی عقاید دی هغه قرآن بیانوي
چې ترکمه په آخرت باندې ایمان نه نو سړی نیک کېدی نشي، د ګناه نه بچ کېدی نشي. نو ځکه د مؤمنانو په صفاتو کې الله رب العزت پنځم نمبر صفت چې دا ذکر کو چې په آخرت باندې دوی یقین ساتي مضبوطو. اولئک دا صفات والا علی هدن په هدایت من ربهم د طرف در خپلنا. ور مونږ ویلو اهدنا الصراط المستقیم الا مونږ ته سیده لار وخه. نو قران وې هدل للمتقین تقوا اختیار کا د کتاب بدت لار خې. نو بیا پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کړل چې دا صفات بزان کې پیدا کا. نو داغه نتیجه وسره وېستا اولئک دا صفات والا علی هدن په هدایت په خون دی من ربهم د خپل درب د طرفنا. دی خون از دکړه دی هدایت اغسته د خپل دربنا. و اولئک دا کسان هم المفلحون دی کامیاب دي. عربی کې فلاح ویل کی چې یو سړی کس دغه زمیدار د پزمکه کې دانه خخه کې هغه ناله کې او بیا دا غین وروسته هغه کوشش کوي هغه دانې نه چې بیا بوټي راوځي او هغه بیا فصل جوړ شي یا ونه جوړ شي. بیا دا فصل نو دا ونه نه دا دا میوه نه دی فائدہ او چاته دی ته وای الفلاح. نه دا هغه خلق دی چې د الله د کتاب نه کم د الله د طرف نه چې کم کتاب دی تراغله دی او د الله د پیغمبر نه د الله طرف نه چې کم پیغمبر دی تراغله دی. دی په دې کتاب هدایت باندې عمل کوي او د هغه پیغمبر په وسویا سره باندې روان دي. نو دا کم عمل چې دوی کوي نو الله وې دا ضایع کیږي نه ښا د دې ته به د اجر ضرور ملاويږي، د دې فائدہ به ضرور ملاويږي، د دې هغه ثمره به ضرور ملاويږي. واولئک دا صفات والا هم المفلحون هم دې کامیابی دن کې دوی. ول د دین وروسته دویم ډله ذکر کوي چې هغه د کافرانو ډله ده چې هغه بالکل د الله خطاب چې دا نه مني د الله خبر نه مني. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر کړه دې انکار کړه دې سواء برابر ده علیهم بدی باندې انذرتهم کتیریدی ام لم تنذرهم یا نری تدوی. اصل کې نون زال را د دې معنی دا چې رات را روان یو خوفي یو خطرې یو تکلیفي داغه نه سړی خبردار کې دې ته ویل کې انذار. نو الله فرمایي کته دی یری د الله د عذابونو نه او کنه یری لا یؤمنون دی ایمان نراوړي ختم الله مهر والد علی قلوبهم الله پاک علی قلوبهم فزړون د دی باندې ختم ویل کېږي د یو شیز انتها او اخر تر رسیدل یعنی د دې پزړه باندې الله ختم کړي د مور والے معنی صدا یعنی انتها شوی د کفر. لکه سړی یو پیټی دا هغه ډکه کې د کپړو مپړو دا او لپاسه بیا هغه کې څه نه نو بیا سکه هغه سر پر راجو کې او تعالی وته ولګي. نو د دوی د ازرونه دا کفر نه داسې ډک دي، د شرک نه داسې ډک دي، د اناد نه داسې ډک دي. کته دوی یری او کنه یری دوی ایمان نه راوړي. ختم الله مور والد الله پاک علی قلوبهم پزړون د دی باندې او علی سمعهم او بغونو د دی باندې وعلى ابصارهم او پسترغو د دی باندې غشاوتن پردی دی. غشاوه هغه پردی ته وای چې هغه ښکارینا پردی به الله چولې دی ښکارینا. ولهم او د پار د دی عذاب عظیم عذاب دی لوی شان والا. څومره چې لوی کافر دی نو داسې لوی الله دې د پار عذاب تیار کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.